د 14 کالو یو بچی په کینسر وفات شو دوره وم موږ لا د هغه ژړا نه ختم شو هغه پسې ټولې محلې ژړل حتی چې د جومات امام وي زه په ده باندې خبره نه شم کولی ځکه چې مخې ته مې راځي دا یو چې کوم سیروزي الامیر روانو کنه او دا بله لږ چې کوم څه یو نیمه میاشت وشو چې واده شو او جنایي چې کوم ناوې په دغه کې ناسته وه په انتظار لکه تله به ډوډۍ وله چا کړې وه نو هغه چې کوم بس لاش ول راړه کور ته دا څومره ظلم دی لکه دا خو یو کربلا نوم زوم چې سخت هغه چې کوم او دا یو دا ډکې چې کوم بیا په زخمونو کې وال لکه دا څومره لکه هغه باندې بس ریزن کدن څومره سخت حالت لکه د مرګ وخت کې ظلم نه ظلم دومره ته اسرائیل هم نه کوي لکه دې لختې ته وګورئ کنه بس زخم کې ول دا لخته ورکړه د ظلم خمس انتهایی هم خان صاحب دې لپاره نور ظلم نه کنه یو مر جوړه کوم پرې کوم چې عقوبت بداجل په مکراز غوس شي په وسته مدام نوی تار د عمر نه د کور چرته زمنه سفر کړم به سفر می غوسیږي لار د عمر او بیا وار په دنیا نشته د رحمانه چاته تیر کړو یو ځلی وار د عمر دوه ماشومان دی هغه وي په اشتباه ده دی به درکنه په اشتباه ای باندې ور خارو سره واړی سارم بستا دارت لولر جانانا سارم بستا دارت لولر جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا سارم بستا دانات لولا اوس پدارو دت بنا رغیگم 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 پزړیم تا پسی بیمار جانانا پزړیم تا پسی بیمار جانانا تل بیم ستا په انتظار جانانا تل بیم ستا په انتظار جانانا سارم بستا درات لولا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجید ثوابه مانیری مولانو بانډه کې چرته چې نن درې ورځې مخکې یو د ظلم انتها ورته مونږ وایو هغه ظلم کم چې په برما کې نو شوی بیا په مونږ پښتنو کې کو ګورې نو دغه پساتونه روان دي د یو کورا سلورونه شهیدان شو پکې دا قبر چې تاسو ګورئ نو د 2 میاشتې مخکې واده شوی جنگ په سوجي دا مخامخ ونې به تاسو ته ښکاري دی 2 ونو په سر باندې سلورونه لاړل نن دا د سلو ډیرو لاندې پراته دي مونږ تاسو ته ښکارو مونږ ټول به مرو دا زمونږ ځای دی خو په داسې مرګ نو په کم مرګ چې نن سبا مونږ پښتانه په وړه وړه خبره راپاسو یوم نو دوم نو دریم نو سلورونه شهیدان کړو راغلیو جی تا غمزده کورنۍ لاغي سره خبره اترې کو السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا څنګه خیر دی الحمدلله تاسو ډیر مننه چې تاسو زموږ د غریبانو خیر خبر واغستلو بس خپل حکام بالا ته دغه کوم چې موږ ته د انصاف ملو شي ځکه چې ډیر زیات ظلم موږ سره شوی دی خوش او دومره ظلم شوی دی کنه چې زموږ د کله داسې ګمسان کې دی خوش خندا ولا خوان نه ورګي خوش ځکه چې دی سلور کسانو پسې سلور خاندان وو خوش سلور خاندان دی تبا کړل خوش دا ماشوم د 2 میاشتې تقریبا مخکې رستو د دوه شو د واده ناوی جناده هغه غریب په ځان راکې دي چې کنه زما خورمانونه لاړل کنه او هغه غریب وای بس زما په قسمت کې دغه خوشحالي و چې ته ګوري چې د دې بچو لاړ شي نو دوره بچی دی یو لیش خوږي
او هغه کوم کار کوي پوه شي پلار ابو څه شي ته لا پته نشته ځکه چې ماښام به د کارونه مزدورونه رال نو خپل بچي به په سانګل کېنول او هغه به ګرځول وایي نو هغه ته به خپل محبت ورکو پوه شي بیګا مونږه داسې وشي بس د غم نه چې کور ته لاړو نو په جلا ځان مړ کړی دی پوه شي او د دې کور والا زنانه غریبانه نه په جلا ځان مړ کی پوه شي ټوله ورځ مور ده غریبه د شوګر بیمار ده او پلار دی هغه مونږ خو بس ختم شي لاړ هارت اٹیک وته شو دې ټول خلکو داسې دغه کړی چې بس تللی دی مونږ ول دې مال نه بس کته دی ولې چې سلور کټه جنازې د یو کور نه وځي نو دا غي باغه چاته پته لګي چې بچا تیر شوی یو کنه انو بس مونږ خپل مشرانو ته دا درخواست کوو مونږ په چا باندې تنقید نه کوو نه چې دا ځکه چې دا زمونږ مشران دي ټولو او زمونږ د لپاره به خیر لټي خو مونږ ته انصاف ملو شي اوس د ایته ویزه ملو شي دي د دریو کسانو ته یو زردلی ته یو راجولی ته او یو وحید ته ها د دوبای نه ویزټ ورپسې راغله دي اوس هغه چې کله هم ځان دلته نو باسل شي نو باسي به او دغه د منګ ته د اغه ځنه اطلاع ملو شوی ده چې باید د ویزټ د دې ویزټ وتی دي او دوی بنن شپه یا سبا کې خیر به دی ځان وباسي تختی او نو موږ خپل سيچو سیب ته ټلیفون باندې خبره وکړي او خپل په میډیا باندې خپل مشرانو ته دغه کوي چې د دې مخنیوي وشي او د دې گرفتار کړي شي ځکه چې د دلته نه لاړل نو دوی به درندگان شي دوی به درندگان شي دوی بالته کې او دلته کې به د نور خلک بیا نور زیات تنګول کوي دا جنگ څنګه شروع شو دا جنگ چې زمونږ داسې دی چې د منګه یو د مانیرای اخون خېل زمونږ دلته کې دا زمکه چې دا تاسو چې پکې ولاړی دا او دې سره خوا کې دی یو بانډه ده دا ټول کورونه زمونږ د ټولو شریک باندې دته په اډه کې 12 کناله په یو ځای باندې ملاو شوی ده 12 کناله زمکه دته په اډه کې په یو ځای ملاو شوی ده د پاغي باندې سود نه کیږي کله په یو زمونږ په خون خېلو کې په یو باندې وای تاسو سره میسه ده کله په بل باندې تاسو سره میسه ده اوس دا چې دې کوم ځای کې وفات شو دا چې کوم ځای کې دا په کوم ځای کې دغه شو دې سره دغه واخنه دي د دې واخونه والي تر هغه ډکو پورې د خپل ځان لیسه ده زمونږ د دوه دغه ونی والي تر کوم ونی پورې زمونږ ځای دغه دې ځای پورې دا ځای دی او دا منګه مخبري لور کړی ده پوښي دا منګه مخبري لفي سبيل الله ور کړی ده او دې کې مخکې زمونږ یو فوفو پات شي و نو هغه په کوم نه پرې خو د خخېدلو ته او هغه په کوم نه پرې خو د خخېدلو ته او دلته کې نه چې څوک ډکه وړي یا دغه وړي نو هغه په دې باندې بدلږي که څوک هم راشي ها دې په دې باندې وایي چې دا زما ده دې طرف ته پوره خاندان دی پوره د اخون خېلو کې زمونږ چې کم ټبر دی دا شاملات د دې ځانواله تر هغه سپینې دی دغه پورې دا لګ ځای دی د ار یو مشر خپل رسیدلی ده دې کې زمونږ 21 مرلې رسیدلی ده دې کې زمونږ 21 مرلې رسیدلی ده هغه 21 مرلې مو او د دې خو چې دې سر نور سوره ده کنه هغه ټول مخبري لدا ور کړی ده خو شي موږ پکې اوس د مخبري دغه کو خدا ډکی چې نو دا ډکی زول راغې د شپې نو دا ډکی مات کړل دا د تاسو دغه ته کیمرې دغه ونی سي کنه دا ډکی مات شل نو دا کنول نو ځای کېدل به کنه کینې موږ به کله کله به تناړو نه موږ به زسوک دي ځان له وړي شرچا وړل ځکه چې موږ سکو موږ پر ګیسونه دی او دغه دی یا به مې دې تر کور دی باندې کې دی بدن له دغه کړل وښینو دا به ځان له وړل انو دای دا غریبانان رال ځان سره اری راړلې وسره نه ټوپک شته دی نه وسره تماچه شته دی کنه ځکه چې زما دارونه داسې دي چې ډیر خخړو دا یو رور مې پکې دغه ورځ باندې سیروزي ده ته خوشي په دې کې یو سیروزي لته او امیر نوم دی هغه سیروزي لته بستر تیار کړو ته کټ کې خو ته یو پیره د لرګي د پاتې دی راغلم انو بس بیا زما خوشي انو د سیروزي په دغه باندې نو موږ سره وسپني موږ کوم وسپني پرتی دي خو موږ سره وسپني نه خایي چې دا دوه کولیګری په سر ټوپای او وسپني ګرځي د څه شي لپاره د مسلمان یا د انسان د قتل کولو لپاره نو موږ سره دا خو نه کوي کنه او دای جاهلانه حرکتونه وکړل خو چې دای به موږ پسې نور کله به تماچی راړي ټوپکی به راړي خو موږ ځان سره هیڅ شیم نه راړو غره پوه موږ به دغه شانتي راتلو موږ به زمونږ به خدای پاک اوس دا ماشومانو د خپل پټینې لرګي وړل ا دای ځان سره ماشینان رال او د دې غاړي پر دغه شو بس نه خانه بد ها بس سالور ورته ماشینان نسل او غریبي
غریبانان یې قتل کړل او داسې بې دردۍ سره قتل کړل چې په یو ماشوم نسا نه ختېده نو هغه دا شهید دی دکې دا لخته ور دغه کوله جي په زخم په ځای کې دا لخته داسې واله پوه شي دوره د ظلم انتها او دا کم یو چې هغه مونځ او دسم کې د قرآن نه خپې را چاپېره کړي او ځان ته دینداره وي هغه دا چې دا دغه په دې ماشوم په زخم په زخمونو کې نو موږ د خپل حکام بالا نه موږ په والي دي په ډانګونې والي ده دی ډانګونې دا ټولې والي دي کوم نه پوه تاسو د دا وجه ته په لا ژوند راته پروتي دا ورته په کې بیل دي نو موږ د خپل مشرانو نه دوه بوغته کنه دوه زنانه دا ورته وی چې اوس خو پرې ده کنه انا بیا کوم نه دا شر ورته پرې نه غیب دین دونه کړی ته ځه وای چې دوه بوغته د دوی ته ژوند دا ګټه د لخت راغسر په ځخم کې لوړ دی بیا کربا وټولې بیا را باندې او دا شری چې اوس دی روان دي د یوس ځان له ویزې کړی دي د ویزټ موږ ته دغه ملاو شوی چې ځان له ویزټونه کړی دي او روان دي په پاکستان کې چې د هر ایرپورټ نه ځي کنه نو زمونږ خپل مشرانو ته دا خواسته چې دوی ونیسل شي دوی گرفتار کړي شي ځکه چې کدی لاړل انو بس دوی به د قانون د سکنجې نه وځي دا راتوی بابا د سلور وانه ودونه کړي د سلور ودونه کړي دي دا هغه یو چې دی دا هغه 15 بچی دي دا مشره ولی الله نوم دی دا ورپسې هم امیر دی د 3 بچی دي پوه شي دا هغه 2 زامن او 3 لونه دي او د 2 زامن او یو لور ده او د دې بل د دوبان راغلو کینسل اما دي نوم دی د 2 بچی دي یو لور ده یو زیه ده هغه بچی مې پرون باندې سو نو داسې ما خدای پاکه و خوبه ته په هر چا باندې تیر کې کنه او دا ماشوم چې دی نو د ځان سره وادار ما نه وړو پوه شي 2 میاشتې مخکې واده که تا له حکومت وایي چې تا کیس وګټه نو موږ ته خپله ځای پرېښودی چې بیا ستا ښځه پوه شي خو هلته خو هغه هم قانون دی ای خو بد او ښه پېژني ای خو ښه او بد پېژني پوه شي ای ته پته لګي چې دا د جعلي یو قسم ده پوه شي زما بابا چې ته ځمکه ګاڼه کړې وه نو د هغې نه انتقال جوړ کړی دی پوه شي نو دا خو یو موږ د خپلو مشرانو نه دا مطالبه کوو چې موږ ته د تحفظ هم راکړی شي او زموږ د نورو زموږ د دغه وکړی شي ځکه چې موږ نه شر خوښو هېڅ کله هم شر موږ نه خوښو او که چېرې تاسو د دې محلي والو نه یا د دې علاقې والو نه دوی نه تپوس وکړئ چې دې خلکو څنګه وخت تېر کړی دی پوه شي او د دوی په باره کې نه هم تپوس وکړئ د دې تاسو به د دې خبرې ګواهان یئ چې په دې محله کې دغه کې به د دې کسانو باره کې هم تاسو د دوی نه تپوس کوئ د یو نه دا به ستاسو یو امانت یو دا به ستاسو یو اواز چې د دوی نه تپوس وکړئ چې دا کومې مرتبه والا خلک دی او څه کوي او څه نه کوي کنه او څه لکه کردار دی پوه شي زمونږ الحمدلله د نیکه نه والي زما د نیکه رحیم الله نوم دی د هغه نه مخکې چې تېر شوی دی د هغه وحید الله نوم دی الحمدلله موږ چا سره د چا ملاسته غوا نه ده پاسولی الحمدلله په دې باندې زما نن یو 2 میاشتې مخکې د 14 کالو یو بچی په کینسر وفات شو دوره و موږ لا د هغه جړا نه ختم شو هغه پسې ټولې محلې ژړل حتی چې د جومات امام یې زه په ده باندې خبره نه شم کولی ځکه چې مخې ته مې راځي زه به الله ته دا زمونږ مولوي صاحب دا خبره وکړه وی عبدالکریم زه به خپل الله ته دا ګواهي ورکوم چې عبدالکریم د خپلو بچو تربیت په ښه طریقه کړی دی او دی یې تربیت اخیستی دی پوه شئ نو موږ شریفانان یو موږ چا سره دغه خوښو خو موږ له انصاف راکړی شي نو زموږ تاسو ته دا درخواست دی او تاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ لرالی او تاسو زموږ اواز مخکې به دغه ته ورسوئ انشاءالله دا ملګری د دوبۍ ملګری و څنګه خیر دی السلام علیکم شاهد خان تاسو د دې ټیم ټول میډیا د راغلو ډېره شکریه ډېره مننه او چې تاسو په دې دومره لنډ تنګ وخت کې د دې مردګانو سره خپل غم کې غمجن شوي او خپل درد او دوی سره په درد کې شریک کړو یقینا چې ډېره د ظلم انتها شوې د دې غریبانو سره او دا چې کوم موجوده 4 قبرونه دي نو دا 4 واړه خپل سکرونو او د دې 4 واړو نه بچي او دوی ودونه کړي بچي دي ماشومان پاتې شو په دې 4 رونو کې دا یو رور چې کوم دی حماد نومېږي دا د موږ سره په دوبۍ کې په کپنې کې تقریبا 8 کال تیر کړي ولدا
او یقینا چې دا دومره انتهایی او خوش اخلاقه کورنۍ ده چې د دې لپاره ما سره داسې الفاظ نشته چې زه ستاسو میډیا والا ته دې باره کې بیان کړم. نو یقینا دوی سره ډېر سخت زیاتې شوی دی او ډېر د ظلم د پاسه ظلم شوی دی. ته څومره وخت تېر کړی تاسو سره په یو دی خو جی اووه کاله تېر کړي تقریبا یو کمپنۍ کې د دوبۍ کې یو کمپنۍ کې و دی لیبر و دلته دی اووه کاله دلته موږ سره او د هغې باوجود بیا هم بهر چې کله زه بهر وم نو ما سره به د خپل وروڼو په شان ورولي وه. دلته خپل لکم د دې علاقې چې کوم رسم رواج او غم خادي تګ راتګ نو هغه به موږ یو بل سره د ورورولۍ په شکل فالو. تاسو خبر شوي؟ زه خو جی په خپله خبر شوم ډېر لیټ خبر شوم خو زمونږ کشر یو ورور دی دوبۍ کې نو هغه ما ته دلته نه ټلیفون وکړ چې دغه شان یاره احمد چې تا جګړه کې لګېدلی دی او وفات شوی دی. نو یقینا ما ته پته نه وه خو چې زه کله دلته د موقع له راورسېدم او د دوی والد صاحب ورور سره میلاو شوم نو وایي چې نه یو احمد نه د احمد څلور وروڼه په ډزو کې وژلي شوي دي. سید ته شي او مشران رامخې ته شي. کتونکو دا د دغې سلو په ډیرو چې ولاړ کوم چې نن نه 3 ورځې مخکې شهیدان شو نو دا د هغې ورور دی. زه منم چې دا یو ژوندی انسان دی په لکې به ساه اخلي خو زه دا هم منم چې د هوش نشته ځکه ته ته به داسې ښکاري چې خوب وینم ځکه د ورور درد ورور نشي برداشت کولی او دا درد هغه سړی برداشت د دې درد نه هغه سړی خبرې چې په چا تېرېږي مونږ خو به صرف افسوس وکړو لاړ به شي ورځ دوه به خفګانې خو الله دې دوی له زړه صبر ورکړي ځکه په دوی تېرېږي الله دې په دوی اسانه کړي. السلام علیکم. زه ستاسو شکریه ادا کوم. دا زما وروڼو به موږ د حدیث راله دا زمونږ خپل ځای موږ دې ته کار له راغلي وو موږ ته څه اندازه هم نه وه چې دوی به موږ پسې راځي او داسې ظلم به کوي. موږ دوی سره نه دې نه مخکې چې ته څه جګړه مګړه کړې وه نه ګنټه مخکې شوې وه اندازه هم نه وه بس موږ دې ځای کې لګیا و کار هم کوو هغه دا ته وتېرو بس دوی راغله او موږ یې شروع وکړه. زه دې نه یو قدم ور وړاندې شوم داسې بس په دوی یې شروع وکړه بس دغه کیسه وشوه او دا خو زما وروڼه ځوانانو زه پرې افسوس کوم ډېر خفه یم خو د زړه نه مې څوک خبر دی الله خبر دی. بله خبره داره دی که دا کشر چې دی له موږ اوس واده کړه او میاشت نیمه کېده سره لاس ناوې ترې پاتې شوه. بل لارونه مې د دی 2 3 دی 4 بچي دي پوچې دي کور ته تللی نه شم چې کور ته ځم ټول لا پورې نه ښه دي. جاړي اوس که تاسو له هماغه ماشومان نه اوسه دوره دی به تاسو ته خپله ووایي خو اوس نشته را سره دی ته کور دی او دی په هغوی خړه سپک کړی سره د دې نه چې دا کشر ورور چې زما دا اوس چې ولې واده کړی دی دی چې ته لږ بچ را پاسېدلی دی دغه لخته پرته په دغه یې والی دی ټیلی ورکړی دی غورځولې نه خو دوره نه او پوچې ماشوم ګولیا ته ځناور نه ټینګېږي انسان څه شی دی نو بس مونږ خو حکومت نه د انصاف غواړو مونږ سره د انصاف وشي نور به مونږ څه ووایو ټولو ته ښه معلومه ده ټولو ته ښکاري ټول کلی جاړي یو زه نه زمونږ چم که په پینډای کې څوک خبر دی لا جاړي که مونږ لکه مطلب پیژني که نه د دی کې دا 2 14 مسافر وو یو تی سره او د دې یو په لوی لاورګم کسان دي پرون ما ټلیفون کړی موږ درځو خو هغوی ته اچانک خپله مور بیماره شوه موږ هسپتال کې یو وایي زه به بیا درشم مور خو هم غټ شعر مور خو نه شوه پرېښودی که نه نو مازه خیر دی څه مسله نشته لکه چې دی څوک هم پېژني که نه که د دې ځای دی او که د لرې دی دا یو جو دا مشر هغه دی اړومبی چې دی مشر زمانه دی په یو کیس کې بل کې هم وایي بری شوي دي وایه دی زمانه مشر و دی راغلی و په چوټۍ دی یو میاشت پس تلو والی و دی د دې نه مخکې هم کس مړ کړی و هلته خپل چم کې دی د دې سیری دی خو په هغې کې دی سزاونه مونته بس راغلله اوس به هم د دې یا پایلونه مایلونه پراته او زمونږ خو په تاڼه کې به په دروغ هم څه نه دي دا ټول خلک راجمع دی نه ته تپوس وکړه یو تا ته څه ووایي زه به ګناهګار یم یا که درته ووایي چې دا ځای د دی نه دی نو هم به زه ګناهګار یم د دی مخامخ درته ښیم دا واښه چې دی پکې دا د دی ځای دی د دې نه په هغه مخ د دی دی بیا په منځ کې 2 کسه د دې بوټي نه په دې مخ دا قبرونه موږ په خپل ځای کې کنستی که په پردي کې قبر کنستی شي دا زموږ ځای دی د دې ځای نه په داسې دا موږ په خپل ځای کې قبرونه وکنستېږي چې موږ دی په دې ځای کې مړه شوي په دې ځای کې به زموږ د قبرونو بل ځای هم دا لکه زموږ خپل ځای دا موږ قبرونو ته وقف کړم خو موږ وایي زه دا څه ناڅه ډګرې پکې چې دا ختم شي
نو بیا بس دا چم دی زمونږ خپلوان دي موږ زه دیري پکې خپل مړي ښخوي. الله دې په تاسو اسانه کړي، الله دې ستاسو غم کم. ته وایي سره څه وکړم؟ بس پرون ماښام دوه ماشومان دي، هغه وایي بابا اشتباه ده تللی. دی به در کومې په اشتباه کي ای باندې ور خارو سلی واړی ده واړه به موږ تر کومې دوکه کوو؟ تر عمره پورې خو یې له موږ دوکې نه شو ورکولی. ای بوجۍ دي وایي اشتباه ته تلي بابا وایي راځي به. او یو دوه واړه خو نه دي، د مشر 4-5 واړه دي، د دې بل 3 دي، د دې بل 2 دي، پوچي دي، د کال پکې هم شته. زما خپله 3 ماشومان دي. چې څومره دې ځای ګوري اندلیب پښتو ټي وي یا پریاد ټي وي ګوري د شهید خان کتونکي، دغه ټولو ته هم چې د ژوند سره مینه وکوي او چا چې ژوند سره مینه وکړه نو هغوی ژوند تېر کړه. چا چې ټوپکو تماچو سره لوبې وکړې، روزانه چې چا پسې ټوپک راخلي نو ورځ به یې نه څوک واخلي. او ته چې په موټرسایکل ګرځې په یو پایه کې چا ته دوړې، چا ته شوتې، چا ته ارنې، چاته سکې نو خلک وایي خدای پاکه ده دې څه کوي، الله مو ما وله ژوند ورکړی دی، ده خو زما دا مخلوق په عذاب کړی دی. چې تر ټرک ته ور مخامخ کې بیا موږ ټول تاسو وایو چې د دې موټرسایکل دی خدای وي خو بس موټرسایکل ته څه ګناه دی، هغه خو نه دی خبر. دا خو دا ماشوم دا موټی ته وایي ده ته دا پته نشته د یو زلمي بې وخته مرګ یو پوره خاندان په شا راولي. پلار ورسره ارمانونه تړلي وایي ده نه به ډاکټر جوړم، ده نه به انجینر جوړم، دا به زما وارثي، او هغه بې وخته ځان مړ کړي. بې وخته نو پلار له خو د ملا تیر مات کړي، ډېرې میندې سرتورې شي، ډېرې خویندې سرونه وشوکوي، یو خاندان په شا لاړ شي. انسان خو ډکې نه دی چې دی دا یوازې دی، ده سره خو ډېر خلک تړلی وي چې کله داسې مسله راشي. دا پرون چې هغه بل چې کوم مسله راغلې ده دې سره کلي وجاړي، دې سره ډېر وروڼه غمجن شي. دغه لا څنګه غرګی دی په دغه سینه کې چې دی د ټوپک تماچه راخلي او یو او بل هلکه ته په دې سوچ نه کړې ډکې څه چې د ډکې خو دغه دی ولاړ دی او دی لړل ځان دې هم تباه کړه او دی دې هم تباه کړل. د دې نه وروسته به ستا څه ژوند دي؟ اړو تا دا ټول خلک پرېږدي خو تا ته په زړه کې خلک بد ګوري چې دا هغه بچی دی یا دا هغه سړی دی، هغه سنګدله انسان دی چې د 4 کسان د یو کور په یو ورځ باندې ویشتي وو. موږ له پکار دي موږ په دې معاشره کې ژوند کوو. شاید خان ووي موږ د فلم نه عبرت اخلو خو دلته د دې نه عبرت نه اخلو. تاسو لږ داسې شی د دې نه عبرت نه اخلو چې دا په څه باندې په څه موږ جنګ کوو، مړی په څه کېږي. د مړي دپاره خو څو خبرې دي، زن زمین او زر په دې باندې به مړی کوي. الله وایي وکپې، الله وایي وکپې چې تا نه یو سړي کوټه 3 روپۍ په زور واغوستې چې زه ویې ګټه رانه، نو بیا وایي مړی که. خو چې تی په ډکې مړی چې د ډکې راپرېوت هغه کور ته بالن وړي او ته ورته وایې چې دا زما دی، دا خو ورته وایه خیر دی اوسه د ډېر کاکا زیه دی، هغه بل ورسره و، بل تاسو ګربخچاک نه اوسه زه خو به قسم په خدای نه کړه کاکا زوی مې راشي او زما ځمکه 2-4 فوټه ما ته راړي، زه به هم چې د لږ ډېر ضرورت دی، کاکا زیه لږ نور دی خوا که دا خو به دې دی پاتې شي، زه به ځینه ځم. نو پکار دی چې موږ د دې نه عبرت واخلو او دا د الله وکړي چې دا اخیری مسله وي چې په دې هغه کې د دې نه وروستو په مانیری کې کم از کم بله داسې پیښه را نه شي. روزانه زه وینم په مانیری کې ښکلي بچي او چا وایي د تره زامنو سره، د کاکا زامنو سره یې ویلېڼو، د پپو زامنو ترور زامنو سره پسه ځمکې خوږې شوي کتونکو. یو مرله چې په صوابۍ کې راویسته نو 10 لکه روپۍ دې راویستې. خلک د میندو د خویندو د نیاګانو د څه ایسې راوباسي اړم دي. دا کومه سانحات چې وشوه څنګه تاسو ووي دا 4 شهیدان شو ډکي ولاړ دي، دغه ډکو لاندې 4 زلمي ښخ شو. نن د سلو یو ډیری دی دلته په دې حواله څه ویل غواړې؟ یاره زه خو اوس دې تاڼې ته هم لږ لړم که نه چې څوک راځي دې تاڼې ته چې کم سړي دننه کړي دي تپوس کوي ما ته 2-3 کس وي پلان کې پکې هسې دننه پلان کې ما یې وروره دلته چې څوک دغې خبرو له راځي دی به ور دننه کوي. 4 کس مړه دي. ګوره دا ډېر لوی ظلم شوی دی. زه ورته بد ګورم، غندنې کوم، اندلیب پښتو ټي وي ورته بد ګوري، نه دي پکار داسې. ګوره انسان چې ده که نه انسان د زناور په خولې کې 1 کیلو ژبه وي خو هغه ته موږ بیجبانه وو، بیجبانه ورته ووایي
هغه خبرې نشي کولی. د انسان په خوله کې یو چټاکی ژبه ده، خو دی پې ډایلاګ کولی شي، دی پې خبره کولی شي. په کار ده د دوو ملکونو وزیر خارجه چې په ټیبل کینی او خبره وکړي نو یو لوی جنګ ختم کړي. نو موږ له په کار دی چې موږ خبره وکړو، موږ ډایلاګ وکړو. ګوره انسان الله پاک په صورت رحمان کې موږ ته دا ازبادلي هم دي چې وعلمه البیان، ما وی تعالی د بیان کولو قوت درکړی دی، طاقت مې درکړی، ته خبره کولی شي. ته ولې او زناور له هغه کیلو ژبه ورکړې نه، نو په هغې خبره نه شي کولی، بیا ولې ښکر ورکړي دي. نو هغه بیا ښکر اړوي چې د جنګ ځای راشي که نه د زور ځای راشي، نو هغه ښکر اړوي. خو موږ خو انسانان یو، په کار دی چې موږ د ښکر په ځای په ژبه خبره وکړو او راشو. او دې داسې مسله وه نو دغه دی څوک کاکا راوله وایي راشه وګوره دا ډکې خو زما په حد کې دی او دې ته نه دا دغه وایي. نو خیر دی دا وړې وړې خرنډې دي، اوس یې خو دا غټه مورچه دي ماته پرېږدي. نو هغه به ورته ووایي چې یو زه خشاک له وړم، غټه ته خرڅه کړه، او دا وړې به زه خشاک له اوسم. دې خو دا حل نه دی چې ته د کوره ټوپک راواله یا تماچه راواله او ډز 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 څلور اوله. اوس ستا به څه ژوند دي، ستا د خاندان به څه ژوند دي، د دی به څه ژوند دي. دې نه وروسته دا غم خو د هېرېدو غم نه دی، نه دا ته هېرولی شي نه دی هېرولی شي. نو شاهد خان الله دې پښتنو له شعور ورکړي. موږ خو شپاره دقه سوالونه کوو، ټولې دنیا ته موږ پښتانه داسې هغه دی په بم والوته او دغه دی پولیس سره مقابله وه، هغه دی دهشتګردو. دی په خپله یو بل مړی، په خپله یو بل مړی. دی ګوره باچا خان سلیم لاله هغه بدر یو خبره لیکلې وه، زه په خپله حجره کې ناست وم، نو زما سپی تړلی و. نو موږ څخه مخلوق راغی، خو یو سپی هغه حجرې ته راغی، نو زموږ هغه سپي ورپسې غوبل جوړ کړ. نو باچا خان راته وي چې دا ولې دلاتې غوبه، موږ شل کس رالو، زموږ ته غږ ونه کړ. باچا خان ما ته وي چې دی ځکه تباه دي چې دی پرور ورځي، د سپي د سپو ځکه نسل نه سیوا کېږي. د سپی ګوره په زرګونو سپی لنګېږي او شل شل بچي راړي، خو سپي اکه دي، سپي نه سیوا کېږي په دنیا کې، ځکه چې هغه دی د خپل رور قدر نه کوي، دی ته رور میلاویږي نو په بل چا نه ورځي. نو په کار دی چې موږ خو انسانان یو، چې موږ ګزاري وکړو، ښکلی ژوند دی او لږ غونته کې دی او یو ځل دی. چا چې ورته درانه وکتل نو یې بې تېروي، چا چې ورسره ټوکې وکړی ژوند نه شي تېرولی. مننه کوم جی، ستاسو ډېره مننه جی، ډېره مننه کتونکو، د الله په امان. او دا مشران دوه چې کوم دی په دې باندې ما تر ډوډۍ هم واده وي، او دا خو دې دا ځای کې موږ را روانو دي خوا کې پوله باندې نو موږ خبر شو چې کوم نه وایي یا ما ته علمګیر نوم یې هغه ته مارنګ وکړو، همدا وخت موږ ګپ ته راتلو، هغه ما ته وایي چې وایي راشه که نه څه پوله او مضامون یې ویشتلي، نو بیا خو ما منل نه. نو بیا یا ما سره بل ماشومونه هغه ما سره هغه رامنډه کړه، ما خو لاس په دم ووتو چې د مور نه یو په لښتي کې پروت و، ولي ولا نه مې دا مشر دی لښتي نه شته مونږ کټ ټکو کټ نه وړو دی بیا سره مونږ ته وی نو کوم خو دی ظلم نه ظلم دومره ته اسرائیل هم نه کوي، لکه دی لښتي ته ووري کنه چې بس زخم کې ولدا لښته ورکړه د ظلم کوم څه انتهایی هم ځان سه و دی له پاسه نور ظلم نه کنه یو مر جوړه کوم پرې کوم ابو دا جمعه کې راځي دا جبه ګیره نه سړي دا ګیره دا پوه شو او کوم نه دنه په مخ په محلم تنګره پوه شو ټول علاقه دنه تنګره ډېر بیکاره سړی او انصاف دې بس ملو شي. شاهد خان بھائی تاسو ډېر شکریا دا کوم تاسو مونږ کلی ته راغلئ غمزده کورنۍ سره تاسو چې کوم په غم کې شریک شوئ، الله تاسو له جزای خیر درکړي. قسم دې جي کیس واقعي نه خبر شوي یو که نه هېڅ لکه ټول زموږ ټول کلی څه چې زموږ ټول پاکستان چې څوک دی واقعي نه خبر شوي دي، ډېر غمزده دي، نه روټۍ چاله خوند ورکوي نه چای سال چاله خوند ورکوي. ما ته خو پته نه وه چې کوم دی زه رالم بل پلترین ما پیکیج ختم شوی چې رالم جنازې ته رالو چې د امیر تصویر مې امیر مې ولید په کټ کې ډېر زیات هغه ټایم چې کوم بس اوسان مې غطا شو او ډېر زیات چې کوم دی خراب شوم. دا نور مې ډېر خالقانو دا موږ سره شاګردان پاتې شي، خو امیر داسې ولیکو چې دی ما سره چې کوم دی نو لکه د عدنان والي تر 5 بم پورې ما سره پاتې شو په کلاس کې د ده چې چا شکایت نه و کړی، ډېر یو شریف انسان. هغه ما له مخې راغی استاد السلام علیکم په خیر ډېر په جي جان سره او زما خو ډېر زیات خوښ و جي قسم دی چې خبر شوی ما سره خوند نه راکوي. بس انصاف د جي میلاو شي دې جزانو ته مونږ مور مې لکه زما خو دا زما لکه مور لیدلي خو زما مور لکه زړه بیمار ده، هغوی بچی وایي زړه مې دردېږي خوب مې نه دی کړی وایي لکه د ده له مور پلار به سهل دی که نه ستاسو خبره چې کوم دی لکه د والد صاحب یو ځین د لاش به وي که نه نو الله دې د صبر جمیل ورکړي او الله جل شانو دې ټول ظالمان چې څومره ظالمان دي که نه اول خو خدای پاک ظالمانو ته هدایت وکړي چې خدای پاک دا نور قتل عام بند کړي او که داسې قسمت کې خدای ټول تباه برباد کړي او الله رب العزت زموږ په ملک اسلامي نظام راوړي دا ټول جدي بېدینۍ وجه ده دا چې زموږ تربیت نشته خو بس صرف د یو لږ خېټې غم د بچو کوو د دین فکر نه کوو چې دوی به چې کوم څه انسانان دي جوړ شي
بس ځکه موږ فکر نه کوو آیسونه هم چې واشي د موبایل لولې شپېړې د لکانو سره او که خپل بچو تربیت صحیح نه کړو بس دا چې کوم موږ دا وایو یاره سړی به په خپل قبر کې سم دي نو موږ ټیک د ځان له قبر غم کو دا ځان لګا دي چې کوم خو دیندار دا یو چې کوم سیروزي امیر روانو کنه او دا بل لیک چې کوم څه یونی مې شو چې وادي شو او جنای چې کوم نه ناوی په دغه کې ناشته و په انتظار لګتل به ډوډۍ ولا چا کړی و ان هغه چې کوم نه بس لا شو لاره کوړه دا سور ظلم دی لکه دا خو یو کربلا نوم زوم چې سخت هغه او دا یو ودا دغه چې کوم بیا په زخمونو کې وال لګا دا سور لکه هغه باندې بس ریزن کدن سور سخت حالت لګا مرګ واخ کې دا سیم موږ سره وشو کړ نو ډېر زیات خفای جی بس الله تاسو لږ خیر دغه تاسو لري بس دا आवाज اوچت کړی شي الله پاک دې چې کوم دنو دې ته غم ځپل کورنۍ له صبر جمیل ورکی او الله پاک د نور د ظلم قتل عام زم په دې صوبه خاص کر زموږ پښتانه ډېر زیات کتلېږي او بے ګناه کتلېږي نو الله پاک د ظلمونه ختم کی کتون کو د سپی الله کاکا کور قرآن شننه درې مورز دا د سلورو بچو لاشونه ورته پکټ کې خودلې شنو زه حیران پدې چې دغه پلار ژوندې څنګه پاتې شوی دی زمونم چې ژوندې به خو لاش پي ځکه په کور کې سلور جنازې یو هم نه دوم نه بیا دغه ظالم ته به زه دا ووایم چې تا خاندان ختم کو سلورونه واده شوي د یو د واده 2 میاشتې وشوې د ټولو نه د بچیم پاتې کړو تا د مور او پلار زړه سوری کو تا سلور تور سره کونډې کړې تا بلا ماشومانان یتیمانان کړو وجه سوا د دې ونې به څومره خشاکو او بیا په خپل جیداد کې ولاړه ونه په هغې راپاسې ته سلورونه شهیدان کې چې په دغه ټیم باندې زه یم د اسمان نه کاڼو باران ولې نه و شوی که مونږ وګورو نو د پنجاب نه مونږ چېرته داسې سانحې وانه اورېدې خو چې چېرته هم ګورو نو په پښتنو کې فساتونی چې چېرته هم ګورې نو پښتانه به دا کار کوي سلور مړي 3 مړي 5 مړي 6 مړي بیا که مونږ وګورو نو ماشاءالله زمونږ پولیس ادارې تکړه دي ملزمان گرفتار کی خو عدالتونه ورته انصاف چاته نه ورکوي ځکه چې دلته پانسي نشته زمنم چې مجرمان به گرفتار شي خو دوی به د جیل شهزادګانې برید په کونډه کې ګرځي او بیا په کوڅو کې ځکه چې دلته پانسي نشته تر کومې پورې چې پانسي نه نو دغسې به نن د سپی الله کاکا په کور باندې غم دی سلور لاشونه بل ورځ له به زمایي بل ورځ له به د بل ډوري بل ورځ له به د بل ډوري دلته انصاف نشته دلته پانسي نشته دلته تر اوسه پورې انصاف میلاو شوی نه دی مجرم ضرور گرفتار شي خو پانسي چاته ور نه کړلی شوه د دې غمزده کورنۍ سره دی ضرور انصاف وشي وایي جي او دیوی دویم کس پکې مخالف نه زخمی نه میډیا باندې راغلی جیو نیوز باندې په لیبل باندې کنه ا زخمی نه د خپل کوم په لاس باندې خپل کیس د پاره راکړه د راپورټ لته دي وایي هغه به دې سره شي نه وو دا غي مخالف جګړه میډیا باندې راغلی کنه دا مکمل دروغ دي چې جګړه نه دی باندې راغلی وو او هغه دا شرکت ویشت نه کوم نه کیس راکړه کیس دوه طرفه کړه او دا شی ته جوړ کړه زه ټول ادارو ته خواست کوم چې د دې غریبي کورنۍ سره ودرېږي او مجرمان خپل منزل ته ورسوي د دې سره ما شاهد خان شهید اجازت راکړي دعا ورته وکړو یا رب العالمین یا الله دې کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي یا الله مور او پلار له د زړه صبر ورکړي خزو بچو له د زړه صبر ورکړي او یا الله په موږ پښتنو ورحمېږي چې دغه ظلم ټوپک ډز نه موږ کلار شو یا الله ټول مسلمانانو بخیر